السلام علیکم ناظرین، زه ستاسو میزبان سید زاهد جان خیال پروګرام کې د مشال ریډیو پېښور چې کوم ریپورټر د سینیئر ریپورټر غلام غوث او د هغې سره سره د سوات نه راغلی یو میلمه محمد امینو چې هغه هم دلته په دې سیر سپاټې په شا راغلی دی او دلته خپلو بچو سره موجود دی. د دوی سره به خبرې کوو چې یاره نن د حالات څنګه دي، د دې ځای د موسم څنګه دی. دې وخت کې د غلام غوث نه تپوس کوو. غلام غوث ما ورته خو ریپورټر یو صحافیان خو چې کوم ځای ته ورځو دغه یو ګیله شکو کېږي او اورو، نو دا خبر صرف په دلګي کېږي که نه دا به پېښور کې هم ده، دا د ملک په نورو حصو کې هم ده. ستا څه نظر دی په دې باندې؟ د ګرانۍ او د مهنګایۍ چې کوم صورتحال دی دا خو واقعي چې دې ځل له دونه زیاته ګراني راغلي چې زه به دا ووایم چې هغه خلک چې وایي ملا یې راله ماته کړي ده، نو خلک یې ډېر زیات پریشانه کړي دي. بلکې خلک چې ګرځي را ګرځي د سیلګرۍ دپاره، نو هم اوس مونږ په خپله چې د راستونو په دغه یو پېټرول پمپ کې مونږ د 1200 روپو دغه واچوله پېټرول او صرف 15 لیټره، نو لکه په 15 لیټره باندې او 1200 روپۍ، نو لکه د دې نه تاسو دغه ولګوئ، اندازه ولګوئ چې لکه د ګرانۍ هغه تپ نن سبا چې مخکې به چا نه شو محسوسولی، یعنې چې کم میډل کلاس خلک وو چې کم لکه داسې تنخوادار خلک د 1 لک روپو نه د هغې تنخوا دغه وه زیاته، نو هغه کسانو باندې به د مهنګایۍ داسې څه اثر نه، خو د تېرو 4-5 میاشتو نه چې لکه دا کم صورتحال دی، نو په دې کې د میډل کلاس په هر ځای کې دا د دې علاقې دا خلک خو ډېر زیات غریب دي، په دې غرونو کې او په دې خپل قدرتي دغه کې دغه دي پراته دي، د دوی نه دومره دغه شته خرچې شته او نه دغه شته، نو په هر حال په هغه طریقه باندې د دوی دغه روانه ده، ګزارې روانه ده. دلته موسم هم ښه دی، د بجلۍ او د دغه څه خرچ او دغه نشته، خو چې کوم ښکته علاقې دي هلته چې لکه په کوم حساب باندې د بجلۍ بلونه سیوا شوي دي، تاسو شاته وګورئ دې ځای کې چې کوم دغه کولډ ډرنکس دي یا لکه دا شربتونه دي او نورې بوتلې دي، دا نو هغې په دغه کې په اوبو کې په ساده اوبو کې دغه کړي دي، ډوډۍ کړي دي، او هغې ته لکه هېڅ د فریج او د دغه ضرورت نشته. بلکې په دغه کې زیات تر خلک چې دلته کې راشي نو اکثر وایي دا چې لږ بار کېده چې دغه شي که نه لکه ډېرې په دغه ساده اوبو کې هغه دومره یخي نو ځکه ده. محمد امین صاحب دا چې کوم دا موجوده حکومت اوس په مخکینی دغه باندې حکومت باندې تور لګوي، نو ستا د دې سره څه حده پورې اتفاق شته دی؟ ستاسو خبره ډېره ښکلې چې هر حکومت راغلی دی، نو تېر شوی حکومت یې مطلب بلیم کړی دی چې دا ټوله مهنګایي هم د هغو د وجې نه ده، او حقیقت دی نن سبا مهنګایي د تېر شوي حکومت نه را روانه ده. خو حالان سره چې کوم کسان ناست دي او کوم حکومت راغی، نو په دې ورځو کې एकदम ډېره زیاته وخته، نو اوس نه یو پوه چې څه وجه ده. ټیک ده مهنګایي به یې څه حده پورې بهر دنیا نه به راغلي، هر څه به یي، خو په دې کې راټولو نه غټ عمل داخل چې دی هغه زموږ خپل عملونه دی، زموږ عملونه صحیح نه دي، د دې وجې نه الله پاک د بلې نه فیصلې به موږ مسلط کوي. نو زه ټولو عوامو ته دا مطلب یو حکم درخواست کوم چې توبهګار شئ، استغفار شئ، چې دې شي دا مهنګایي الله پاک زموږ نه لرې کړي، حکومت به موږ له څه وکړي. بالکل چې ډېر ښکلی موسم دی، ډېر ښایسته موسم دی، او مخکې دې علاقې ته حکومت دومره مطلب دا فیسلیټیز نه ورکړي. اوس خو الحمدلله روډ هم برابر دی، د هر یو څه ورته وایي ګاډی ورته راتلی شي، اکسس برابر دی، څه مسله نشته، او که څوک راتله غواړي بالکل راتلی شي هر ټایم. ستاسو چې کوم سوچ دی چې هغه طرف ته زما ذهن لاړو، داسې خو اوس پوهیږي چې وزیر اعلی ستاسو خپل دی، هغه خبره به خپل ځای ده. الله دې کړي چې تېر نه وزیر اعلی راشي او تېر له ترقي ورکړي، خو د دې حکومت هم دا کوشش دی چې یاره دا عوامو ته فایده ورسوي. دې باندې به زم لږه خبره وکړم. دغه زمونږ غلام غوث ملګری هم په دې کې ډېر زیات انټرست دی چې یاره زه به هم لږ خبره وکړو په دې سیاحت باندې. زاهد جان صاحب داسې ده چې نو زما خپل خیال دا دی تا د دې علاقو د پخواني نه د هرې علاقې خپل دغه دی سټیټس دی، او سوات چې کوم که د سیلګرۍ دپاره دی نو دا د پخواني نه ډېر مخکې دی، د پخواني نه لکه زه چې په اول ځل باندې تللی وم په ملم جبه کې چې کوم ټیم کې لکه هغه پی ټي ډي سي هوټل هم موجود و که نه، طالبانایزیشن او دا کیسې میسې دا په هغه ټیم کې نه وې راغلي، نو هلته چې زه تللی وم په هغه وخت کې لکه چې ما دا محسوس کړی وه چې لکه ډېر زیات ټورستان هلته کې را روان، او د هغې دپاره لکه مطلب دا دی چې په هغه ټیم کې لکه محمود خان یا بالکل ستا خبره په دې کې ګوره په ګل بدل شه دغه کړي. سوات زموږ نه ډېر مخکې علاقه ده، هغه د پخواني نه مخکې د والي سوات هغې کې د هغې د مشرانو منپوټ دی، د پخواني سوچ او د هغه تعلیم سره لګاو، هغه بهتره خبره ده. خو چونکې په دې لږ وخت کې په دې لږ وختونو کې
زمونږ چې کوم کمراټ سنګري علاقه ده همدغه شانتې بنشاهي ده دوبندو شزخانه دا علاقې هم ماشاءالله دلته د واړې که دغه والے سکایلینډ والے نور داسې علاقې والے ډېر ښکلې ښکلې علاقې دي او حکومت هم کوشش کوي چې یاره دې علاقو ته موږ نور هم فیسیلیټیز ورکړو او ټورسټ نور هم زیات راشي. صحیح. په دغې حوالې باندې خو نن سبا لکه د سوشل میډیا دور دی لوکل خلکو چې کوم دی نو ډېر زیات داسې پیجونه او که حکومت ورته اوس پاملرنه نه ورکوي که نه نو نن سبا داسې خلک دي چې لکه هغې ورته په خپله دغه ځینې خلک د ښکته نه راځي مطلب یوټیوبرز دي مطلب دغه باندې په سوشل میډیا مختلف پلیټفارمز دي ټیک ټاکرز دي او هغې دلته ډېر ښکلې ښکلې ویډیوګانې نو که حکومت ولا نه ورکوي لکه کمراټ دومره ښکلې علاقه ده او دونه لکه د هغې سره بیا جاز بانډه چې کومه ده یا دا نورې زمونږ دا لواري ټنل سایډ او داسې بیا نور لکه په دغه کې داسې ډېر ځګونه دي چې هغه ایکسپلور شوي نه دي. نو د روډ نشوالي د وجې نه کمراټ چې څومره ښایسته علاقه ده جنت دی خو هغه روډ او لرې دی او روډ خراب دی نو دومره دا علاقه چې د کوم لواري ټنل لواري ټاپ دی دې ته روډ پوخ دی 24 ګنټې ضرورت دی نو د خلکو هغه مومنټ هم دې ته ډېر زیات دی او په ډېر اسانۍ او په رسایي بالکل دا خو خیر لکه دا روډ چې دی د لواري ټنل دا چې اوس مونږ کوم ځای کې ناست د روډ په غاړه دا خو هغه د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ الټرنیټ روټ دی دا ټنل هم په دې دغه نیټ باندې جوړ دی دا تقریبا د 10 کیلومتره چې دا په داسې ځای چترال ته او سنټرل ایشیا او دا ډېر لوی پروګرام دی نو ځکه زمونږ په دې علاقه کې هم ډېر وزیران او دغه پاتې شوي دي نمونه اخیستل نه غواړم خو پکار ده چې د هغې دې ته په هغه ټایم کې دغه کړی یا اوس چې کوم دغه دي که نه د دې ځای نه داسې لکه د تحریک انصاف دغه عوامي نمایندګانو چې د هغې حکومت و یا اوس چې کوم په دغه کې دي صوبایي حکومت دی هغې اوس لکه ځینې نمایندګان په مرکز کې د هغې په کویلیشن کې اوس د هغې سره دغه دی ملګري دي ورسره نو پکار ده چې هغه د دې خپلې علاقې بندوبست وکړي په ځای د دې چې مونږ لکه د بلې ضلعې د سړي نه ګیله کوو او په هغه باندې تور پورې کوو نو ولې زمونږ په مشرانو باندې او په مونږ باندې څه چل شوی. وزیر اعلی زمونږ د ټولې صوبې وزیر اعلی دی خلک مختلف آرا دي څوک به څه وایي څوک به څه وایي زمونږ مشر دی په دغه توګه ورته مونږ ګورو چې زمونږ سره بالکل په ګاونډ کې هم دی نو د هغې کوشش هم دا ده چې یاره مونږ دې علاقې ته زیاته زیاته پیدا وشو خو بدقسمتي دا ده چې پریکټیکلي هغه عملي کار شروع شوی دی نه چا په نظر نه راځي چې کله شروع شي بیا په نظر راشي او دغه امید د وزیر اعلی هم کوو او چې کوم تاسو خبره وکړله اوسني ګورنمنټ کې چې کوم علاج دي کوم اتحادیان دي د هغوی هم دا کوو چې یاره د خپلې علاقې ته د خپلې ضلعې ته پرمختګ ته نور هم ترقۍ ته کوشش وکړي او د چا نه ګیله هم ونه کړي او ګیله د عوامو په ذهن ته بهرحال په یو ښکلي ماحول کې په یو ښکلي علاقه کې او په یخ موسم کې ناست یو مزه کوي ډېره چې خبرې نورې موږ دې کوو په چون کې زموږ سره بیا ټایم هم شارټ دی نو مطلب دا دی په دې وجه باندې خپل پروګرام بندول غواړو زه غلام غوث صاحب شکریه ادا کوم محمد امین صاحب چې ډېره مننه چې تاسو ډېره مننه او راغلی بیا هم شکریه ادا کوم ناظرینو تاسو واورئ چې کوم څه خبرې موږ د ګنپوشۍ خلاف وکړلې یا د مهنګایي خلاف وکړلې دا د عوامو ارادې د عوامو هغه خبرې دي چې هغه موږ ستاسو مخې ته کېښودلې روزانه په هر مجلس کې په هر بازار کې په هر ځای کې په هر کوڅه کې کېږي الله دې کړي چې حکومت ته دا توفیق ورکړي چې ملک کې مهنګایي ختم کړي او ارزاني شي بیا د خلک خوشحاله خوشحالي د بل پروګرام وګورئ ستاسو نه غواړو اجازه ته خپل میزبان ته سید زاهد جان ته ورکړي اجازه الله حافظ.